چې لیلا په 18 تاریخ باندې تاګس قبول کړو. په 18 تاریخ په سار باندې موږ سره یو کس مردان بلو نور کسان چې یو موږ مردان تللو تشکیل زمونږ تشکیل ته 15 تشکیل شو چې مردان تشکیل کیږي نو سرحد علاقه کې کیږي نږدې خو زمونږ تشکیل هغه موږ ته دا وایي چې بزرګانو دا ویلي دي چې یو میاشت لپاره کوم جماعتونه تشکیل کیږي دا پنجاب سایډ ته کیږي. زمونږ پنجاب سایډ ته تشکیل شو. پنجاب سایډ کې تشکیل کې زمونږ ته سمندري ضلع وا او د اوکاړي او د فیصل آباد په میس کې 15 تشکیل زمونږ شو. موږ سره 12 کسانو زیاتره پکې مردانو او تو بونیر یو 2 کسانو دا زمونږ تشکیل وشو. موږ لړو دلته انو هغه خلک چې زیاتره نو شیعه او بریلي خلکو انو هغه زمونږ خبره اورېدې بینه بس اسه پکې ناسته پاسې دو بس سم ملاوي زم را سره نه هغه موږ درې یو جماعت کې کار وکړو. بیا هغه نه مختصر راغلی چې درې یو بل جماعت کې موږ کار وکړو. بیا هغه کې جمعه هغه علاقه کې جماعتونه ختم شي. بیا 7 کیلومتر موږ پیدل سفر وکړو. ان زمونږ الته لړو چې موږ الته لړو نو الته یو جماعت کې درې موږ کار وکړو. ایسو په موږ سره نه کېناستو. الته تنورم نو موږ له چا روټه په خولې هیڅ شي نو انو موږ الته لړو انو چې نه هماره دا نه راځي موږ تیر کې په بل جمعه ته موږ لړو انو ساعت ټیم او اشتراک موږ وکړو. دا لسمه روزي خبره ده. انو موږ الته لړو. موږ امام راوته. امام راته چې دلته وتاسو دې جمعه ته نه یا راځي یا بزنه یا وتاسو نه. زمونږ امیر ته وې چې مونږ هو لکه جوړ راغلی یو جدا کول نه یو راغلی هغه بس تاسو یې مونږ بار ورشو. امیر ته تخیش کو ان مونږ تلته بال داسې غټونه مونږ غیلاند کې ناستو بستر یو لګوري کسان غشنو باندې وته او صدا کشانه واپس هغه کې ناستو. ان مونږ چې تلته کې ناستو سو ماسپخین سره دولسي وای ټیم شي مشران منزول لراله سو کسانو یو کس هاتو به چې بار ډیر سخته ګرمي و. هغه سم شو الته ډیر انتهایی سخته ګرمي و او یو ټول شګه علاقه و. مونږ الته بس اخیرا ته راځي تاسو نه وي بس امام راځي نه وي. مونږ ته دا پته نه و چې امام سر دی ملو دي. همغه نه لړو ا جمعه د ورکو ته جمعه ته دا چې پېټرول پمپ کې څنګه نه جوړ هغه شانې ولا پلستر پینو شوی. هغه کې مونږ پس بستر یو لګوي. امام را موږ سره ملاو شو غړ وړا وکړه. یې ساره موږ سره نه لګي دا اوس بیا غړ وړا وکړه. مازیګر بیان کې موږ سره کې ناسه. رمضان المبارک کې دا ترتیب شي ما خام بیان نه مازیګر بیان کی هغه بیان واوري دا بیا شپه راشوا ساره هم راکې شانې زمونږ بیان واوري زمونږ سره ناسو. اچھا بیان موږ سره اوري دا موږ په غشنو وته ولته ترتیب داو چې تل کسان چې نو غیبا دا پټي مټي نو غیته بدله. دا زمونږ امیر سي دا ترتیب جوړ کړو چې تاسو به شل کوي چې سان غشنو باندې ځین غشنو وکوي. بیا باغې نه پس راځي نو روزه کې سره 2:30 بجې پاتې ستړو مې ان بس بیا باغې نه پس تاسو آرام وکړئ لږ بجې بیا تعلیم شروع شي. د 3:30 بجې ټیم چې موږ واپس جمعه ترالو زمونږ کسانو غشنو وکړو. چې موږ غشنو وکړو نو موږ بس سم لاسو الته مچان ډیر زیاتو. موږ ورځان ما د چپری می فری شولو او دغه مچان به څنګه کول انو جمعه داسې چې هغه پر ستر نو شو شیشي می شي وته نه لګیدل شیشو لغړ زمينه پرې خو دو. انا بس زدا کله و د شو چې کوم زمونږ امیر سی ودو دا کله د شو په ما نورو لګیدل ځلته پاسې ما به استراحه وکړه او زمونږ امیر سی سم لاسته و زمونږ د کټم سترګې پټې شوې چې دا امام هغه شیشي سایډ باندې راړې او د سره سیندې ته ورو داسې راغلی هغه ته ورو سره ان بس هغه امام ودو مخه راځي ښکارېده نو بس دې لري ته ورا به تندیدا انو چې دسترګې بار راوته و او مازغه بالکل لا کوپه چې په مېز دوه کولاوشه وراسي او مازغه بار راته موږ راکه شان یو دو هغه نه دوه تیزه سره وایي هغه چې موږ نو وباسلې هغه درته زموږ یو کس را پاسې چې سره خو وینو اخو دی خو ګورې دا شي هغه چې وکړه لاندې ویني باید او دا هغه چې داسې غاړه ویني وا غونډه نشي هغه شنه ویني وا هغه
مونږ چې وکړه هغه چې کړې را پیدا په شروع شي کړ امام تفسیر درو مونږ نو پیژنې چې دا امام دی هغه چې شروع کړ نو بس مونږه راوښه مونږ را پاسیدو چې را پاسې وکړه نو بس مونږ هم حالت ډېر خراب شو ځکه چې یو سړی د خوبه یو حالت داسې ویني او امیر صاحب بالکل سر شي دا بالکل په میز دو دا که شان کولاو پروتو انو سترګه یو دغه شي دا بار پروتو که شان بوشه او بالکل داسې بار پروتو هغه چې مونږ را پاسیدو انو هغه بس مونږ یو کس په سپیکر باندې اعلان وکړ چې دا که شان زمونږ امیر شاه شهید کو کس تختیدل پته نه لګي هغه څنګه کوڅې وي وګړي کوڅې وي هغه مونږه کوڅو کې شو ګرځي خو کس ملاونه شو هغه الته فکرای موټر سایکل ملاويږي دوه کسان په موټر سایکل کې نه سو جمعات کې ابان سره دانګو هغه مونږه واغسته لړو بار چا پیر کوڅې داسې ارګرتلې هغه مونږه وګته خو ایسو کوله ښکار نه شو دا نه پس بیا مونږه یو سبزی والا و غاړي لګوري هغه مونږ ته وی چې تاسو چل چې یو کس ماولي د هډیر لر نه ویلي دو چې پرېښور او په لاسي و تخته دا مونږ منډه واه فالړو دارل لا پاتلې راځي ونه د شګي وي موټرسایکل مال د کار نه کوم موټرسایکل له دوه یو لري نه مونږ ډیر ځات لري نه موږ یو کسوي دو منډي والے بس مونږ هغه پسې منډه کړې اته کسان مونږ جمعه نه راوتی مونږ منډه کړې انو یو غنټه مونږ مسلسل دا یو لسمه روزي راځو چې مونږ مسلسل منډي والے انو هغه مونږ ګیرته نه واچو چې مونږ ځای ته ورسېدو پرېوته هغه به راوچتي دو پرېوته هغه نه یې ګر مونږ ګیره واشو هغه مونږ راونی سو ان چې مونږ راونی سنو هغه پاره کې په یو باندې رامنډ کړه چې رامنډ کړه بس مونږ هغه سره یو سره غټ باندې سره رنگ وغه ول اخرس کې دې مړایلا بس هغه بازار راتاو کو انا هغه چې بازار راتاو کو بس مونږ هغه دې چې پرو باندې وته او راخ کا چې راخ کړ بیا موټر سایکل پورې وته ولانو راخ کا زملا نه ټول وینیت لیو دا بس 40 عمر کې سړیو مونږ جمعه کما کې باندې کوم سره مفتي صاحب هغه دې کومه د جیل کې ورکو لہذا دې لسه پس بیا ضمانت پیوشي او دې بریوان کې ورکو هغه مونږه بس غاړي والا کته مونږه امي سي د سر مر اوته په کپړو باندې او سلیپینګ بیگ کې باندې کو او لکه شان جمعه کې لا پروتو چې مونږ روان کو انو مونږ غاړي پسې څه کسان وته غاړي یو نه تیار غلطه نه په 2.5 روپیا غاړي کې روانه پوري انو هیڅ څوک نه تیار موږ ډېرې پیسې ورکول خو تیار دي نه یو کس ته مينت جاری وکړو دا وکړو هغه 10,000 روپیا باندې سره روانه پورې تیار شو انا باندې غاړي وداسي شاته ور دروازې لګېدلې پس هغه کې زموږ یو دوه کسان د جمعه شو او یو شهید شي هغه او یو امام هغه دې موږ روان ټولې کړ پدې چې لس منټه تیر نو چې دې څنګه روان ته لړ هغه نه وته او چار پیرنه درې ګاډي په پولیس راړي چې درې ګاډي کې پولیس راړي نو هغه مونږه ویني سپاکوري هغه داسې وشي بالکل سپاکېدنه هغه سپاکوري او یو رمانه پیدم لګیدلی او ستړیو مو تندې مو علي روجوا ان مونږه هغه ما سپاکو بس پدې کې پولیس را چې تاسو باندې کیسه تاسو خپل کس شهید کړل مونږه خو نه کړو جمعه امام دی هغه مونږ راځي چلے دی او لہذا تاسو دا شروع کړئ چې مونږه هغه روان تورېګو او مونږ قتل نه کړی کلیوال نه تاسو کوي کلیوال کسان هغه شو چې خبرم نه کوله ټول کلیوال هغه سره ملو هغه مونږه بس بوت نه کسان موږ سره سلام مشرانو سپینګلو او درې کسان برابر دوه مونږه زمام را لکانو 19-20 سال لکانو بس مونږه جیل دی بوتلو جیل دوه لري لکه صحابه چې شوی دی ته دوه لري هغه ځای نه مونږه هلته بوتو ګرمي انتهایی ګرمي وه راشي وړه کمره وه د کمرې په نیمه باندې کمره وه مونږ هغې ته بوتلو انو بس نه کسان هغې کې بند کړو څادرې لګېدلې وې بس تندې مونږ انتهایی زیات تندې والیو چې مونږ نه خبرې کې قدرې نه کېدې هماره داسې وچې شوې وې هغه چې لسو نه تر 12 پورې مونږ مسلسل کمره کې ناستو 12 بجې ماسپښین ټایم راکې شانې چې پولیس راغلي راځي تاسو ریمانډ دی زمونږ مفتي صاحب ته تاسو ریمانډ څنګه راکوي لهار تاسو نه جج ته مخامخ کړیو او نه بل چاته مخامخ کړی چې فیصله وکړي هغه بس مونږ راوستي دا زموږ فیصله ده هغه بس نه کسان نه پولیس راغلی او مونږ یو کس ونیسو لاسه انو تر ریمانډ ځای دومره لري چې
کم از کم یو 15 منټ لار وته وځي حوالات نه موږ بوت ریمان ځای دا غار غونته واره کې سوران کړو سوران کې لاندې بیا تخانه و تخانه کې وړې کمرې وي هغه ته بوتلو هغه سي اوس باندې کورسای جوړ کړی ان اوس باندې کورسو دی لاس کې دا چې اتکړای لګېدلې وي فوټه اتکړای لګېدلې هغه بیل کړی وي اوس په دغه سره هغه چې بیل کړی نه هغه اتکړای زمونږه لاسونو ته واچولې زمونږه فوټه واچولې او کورسای راځي الټا کړې چې کورسای الټا کړې نو په تلو باندې موږ له خپل زموږ اوچته پاتې شوې ان دې تلو باندې موږ له دوايي غون توله ګوله او هغه نه پاتې سه بند غون توسري راځي غټ وسغه ته دوله سنا ته یو لسمه روزي په 12 بجو نه واري تماسفخین درې په مسلسل موږ وایو چې هغه سره هغه ستوري شو موږ ودرول نه بزک شان اړمو آسان کېده بالکل او هر یو کس جدا جدا پولیس ولاړ او ریماند ورکو ان هغه موږ له زموږ خپل د تلی پرسیدلیو چې موږ کورسونه راکوس کوم غتلې نشو بس بیا موږ خپل راخل وینځلو راخلو پر راخلو بوتلو حوالات بس درې باندې چې موږ حوالات زبوتلو انو موږ بس حوالات کې پراتو او خوم راغله او سټډیوم او تندیم والو بس چې څنګه کم کاسي څنګه هتاو کو بس که شانه پروتو او درېش په درې ورځې موږ په ریماند کې او په حوالاتو کې تیر کړي 15 ورځې موږ حوالاتو کې تیر کړي درې ورځې موږ ریماند کې تیر کړي په ریماند کې په درېش په او په درې ورځې کې نه کتر وبرا کړي او نه را کتر کجور را کړو هیڅ نه وي تاسو ولا که شانه ای تاسو روزي قابل نه موږ هغه بس حوالات کې پراتو ته درېونه بس اوده شو موږ راکې ټایم اوده شو دا کې شپې 12 پورې راکې شو دوه موږ ته پته نه ولګېده چې شپې 12 بجې شوې دي شپې 12 بجې بیا یو پولیس والا رااله او وی راځي تاسو ریماند دي موږ هوتلې نشو پیدا که شان خپل ونیسلو راځ کولو ته حوالات په زمونږ د املا نه واخې مخې دا بلری شوې کانی باجره پرتا هغه چې موږ الته ورسولو انو الته رسیدو سره بس بیا که شان وتړلو او خپل اسونه وتړل که شان ریماند مسلسل تشبیه دوره سره تدریب پورې تصار پښمنی درې پورې راکو مسلسل چې 3 غنټې موږ ووالو هغه څه زموږ حالات چې و ډېر زیات خراب شو او بیا راخلو باندې موږ د کالونو نه ونیسلو راخلو باندې حوالات ثبوتلو حوالات کې بیا پراتو ته دولسمه روزي پسار باندې ته 12 بجې موږ بوتلو او 12 بجې موږ بوتلو نو 12 بجې بوتلو سره هغه اکشان کورسو باندې وتړلو خو هغه ریماند چې هغه والو نو هغه ریماند موږ له دوه راکو هغه بس که شان خپل اسونه راړو تړل او خپل اسونه تړلو سره بس یو ټاپاون د جوړ کړی ته سیمټو او هغه کې شنی وشوي زهريلو وای د خسارې به چې زمار کم داسې وای او بس زمونږ ګیرو نه واسي نسلو هغه کې به الټا باندې داسې سر ډوبو تاسو په خدای تعالی یقین کوئ چې په رومبي ځمانه چې څنګه مونږ ګیرو نه ونسلو زمونږ را مخې په وبو کې ډوب کو زمونږ پس په مو باندې خېټه ته وبلړې چې هغه وبو زمونږ خیر لري دولسمه روزه انو زمونږ د خېټه داسې خراب شوې اصلي خېټه خرابې ګرار پکې شروع شي دا که شانې زمونږ خېټه خراب شوې او زمونږ واړو بل شروع شو 2 منټه پس زمونږ واړو بل شروع شو او په واړو بل کې موږ وینې شروع شو چې وینې شروع شو زمونږ راغټ بول شي نو تدې نظام خراب شو او بالکل نه شو دوړ غواړو الله بس دا نظام زمونږ خېټه خراب شو ان هغه سره زمونږ شپږ کسان چې دا بیهوش شو شپږ کسان هغه سره بیهوش کېدو سره موږ دا 3 کسان چې زمونږ صرف په نظر کار کو نور زمونږ دماغ کار نه کو او موږ ډیر زیات خراب کړو حوالات ته بوتلو حوالات کې بیا د کشانې چې خپل ځای کې لړو د شو او زمونږ نه واړو بولم تلو وینې رانم تلې او وینې نو درې دا واړو بول خو او دې د وینې نو درې کتره کتره وینې ورانتله ټولو کسانو نه د کشانې سمشران شغیره ته اوس باندې داونه عمر کړو اوس باندې ګرمول او دا ورکول زمونږ مرګره چې ولا سره بل سره ما دا پاسه دا سرمنې ته لاس تاسو پاسه نه سرمن ته مونږ کټ کړو چې روان ته مونږ راړو څنګه چې هغه وبو به نیسلې انو هغه وبو سره هغه پړسوب کو هغه ته مونږ ټول دا سرمن ته خپل تلوړه سرمن دا نوې لکو بيخي دغداسې لکو چې بالکل کور کې په ټول علاقې کې هغه بد کړل شو خو چې الله جل جلاله لار ته وته نو الله تعالی قبول کو او څلور میاشتو کې شریږي انو هغه مونږ له آشان ریمان راکو تشبیه 12 بجې ته 12 شپې 12 بجې بیا موږ د کشان ریماند وته هغه بیا د کشان وبو ریماند شپږ کسان به وشیا کې دی له وشیا کې به ریماند ورکو
مسلسل چې موږ د شهر ایمان راکړ هغه سره زموږ بالکل چې حالات خراب شو. په 14 سار په پاوکم 9 بجې بیا موږ ریمانډ وزن نکو په 14 روزې په سار باندې ان هغه ریمانډ د وبو نو هغه ریمانډ داسې ریمانډو چې اوس باندې جاري دی دیوال سره داسې لګولې مسلسل نت نه لګېدري داسې سراسر جاري اوس باندې لګولې ان خو ته اوس باندې شپاله واچي خو ته او لاسونه ته اوس باندې دستانی داسې واچي ان هغه نه زنجیر رجال ته بوزي رجال سره کونډې نو هغه ته ولګي او خو زنجیر نام داسې خو چپل نه زنجیر بوزي نه هغه جال سره ولګي انو جال د شین هغه ته بجلی ما د شونډې زما د مخ چې زما ګیره دا په غاتو بولو په ورو بولو کې پراتو ما خپل حرکت نشو کولای چې ما د مخ وشت کړی موږ داسې په به حاله کړو بس موږ چې چخ په بوچته وینه هغه که شوشته پاتې چې لاندې وینه لاندې پاتې څنګه حالت کې واه شانتي وو حرکت موږ نشو کولای په دکه شپه باندې چې موږ وځو شو درو شریف وای نو کسانو چې دکه د شپه خو یو شو د درې کسان چې موږ سترګې پټې شوې په دکه شپه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زیارت موږ ټول جمعه کو سم لا سره امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او د ګس لا یو بل صاحب نو یې نه د شکل مبارک راته سم یاد ده ته نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې کوم دی خو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ولاړو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په لاس کې کجور یو وړلای و نبی علیه الصلاۃ والسلام باز دي صحابي ته چې زما د امتی لا کجور روایت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نو مې باقاعده د تماسه او دي ثابت مې ماسته هغه په کجور روایت نبی علیه الصلاۃ والسلام له لاس کې ورکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام اتنا پاسنه سره لري کو موږ له خلک راکړه چې سوال سمې پسار باندې موږ چې پښوی ټیم په باندې 3 بجې و کدرې بجې موږ پاتې دو دغه پاتې دو سره زمونږ په خلک کې یو کجور اړو کې دغه خنوال د اخره پورې دا چې وګت کجور اړو کې د زمونږ خلک کې پروتو دا درې کسان او د شپږ کسان کبه وشو تاسو په خدای تعالی کې چې ما لا څنګه وچتون لا څه ما بیا پریوته ما ته ما داسې راوړو چې ما کجور اړو کې راوغسته او څنګه زما خلینا کجور اړو کې مکمل لوته او مونږ داسې کېناست چې وځه څنګه ناشم او زمونږ اتند ختم شوې زمونږ لوګي ختم شوې زمونږ دردونه ختم شو او چې کوم ځای باندې زمونږ زخمونه او زخمونه او نو ټول زمونږ دردونه زمونږ لوګي موږ ختم شوې تا درې کسان موږ کښانه سم کېناستو او د شپږ کسان به وشو هغه موږ خپل دا وخت کولاو کړو هغه سم لا تاغیو کجوري اړو کې پروتو او هغه نه چې موږ څنګه دوه ورځې هغه به وشو چې څنګه هغه خپل موږ کجوري اړو کې راوغستو او هغه دوه ورځې یا به وشو یا موږ سره کېناستو او هغه لوګه ختم شو تند ختم شو نو هغه کسان یو شانتي خوب لیدل او ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکل مبارک ولې داسې و چې وختو مبارک نو دو نو دغه د سټ میسر راغلیو او په سر باندې احرام چولیو او کول لنګای چولیو او ګیره مبارک شیوان دي کې لګون د سپینو او د غسلا ته لګون د سپینو او نو شیوان د محروم کلنی دا کلیجه دارنګ چې د ګیره مبارک رنگ داسیو او وصیت صرف یو وصیت یې کړی دی چې وصیت دار چې څوک 2 رکعات نفل تهجد سار کوي تموز نماز کې تهجد موس کوي 2 رکعات دی په ضمانت باندې جهنم نه بری دی او د جنت روان دی دا د وصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صرف طالبان او دغه ته منتویر ځه خواست صرف طالبان ته دغه کوي خو له هغه چې نه سبا کم نه تکاوزای تر نو ما خدا کړی چې 2 رکعات تهجد چې کم کستري اهتمام کوي ارزه په خوم قسم چې د جهنم نه پری دی او جنت ته ورځي ان شاء الله او جهنم بده جهنم د لوګي بم دی نه وي ترې جماعت زړه عالم او ان شاء الله ترې جواب ان شاء الله زم او زړه ترې دا کوم چې نبی عليه الصلاه والسلام خبره درو نشي کېده ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام ماته په خپل خپل مبارک باندې ویلي دي انو دا خبره درو کېده نشي بیا دا غینه پس هغه تیر نبی عليه الصلاه والسلام یاد ما چې مونږ وکړو شپږ کسان مونږ به ځکه شان جړل او ناسو او دا کجوري راړو کې مونږ په جیب کې خو چې دا کار 13 شو ټول سوال سره ورځ دا کښان مونږ 13 شو هغه پولیس والو ماریان دریا ناسو چې دا دي خو یا بالکل مړو یا ژوند شو انو هغه 13 شو په 15 سمره روزه او سارو ټیمو دا مشو لګا لګا تیار راغلی و په دغه ټیم باندې سار ټیمو اجي عبدالوهاب صاحب رااله جمشید صاحب مولانا عبدالرحمن صاحب د نوخار دی داو
شاباش شریف او ډي اي جي دا 15 کسان موږ لا ال تجیل تراله موږ زمونږ په جسم باندې کمیس نو صرف پرتګال شول او پرتګم دا سٹارټ شو د وینو د هغه راته چې بالکل ټاټو راغېدم نه موږ زمونږ دردونه خشوي خو زمونږ خپې پر سیدلې موږ تلې نشو موږ په خلفو باندې غي سره رالو چې اجي صاحب ګاډي نه راکوس کا سیکل کې کینو نو اجي صاحب پجړا شو او دوه کسانو اجي صاحب ودرو او موږ سره ګړه بنا وکړه راخو کو او ځان ته سینې تر یو ځای کړو او اجي صاحب بیا وصیت مشیت وکړه بیا اخر دا چې هغه شاباش شریف دغه ته جیل والا کستا چې طریقه غریمان هغه پرچی خو شي ریمان کم جج لیکره هغه موږ سره خو نشته دیوان بس هغه دا چې هغه سسپند ختمه کړه نو قرانه ختم کو زمونږ غاتکار چې موږ ته کومه کې هغه غاتوا شولې او ویلېګا بس موږ له هغه ګاډه راکړه موږ چې موږ له ګاډه راکړه هغه موږ زمونږ به سره جمعات کې پرته وي بس هغه زمونږ مخ کې را موږ به سره پسې لړو موږ د جمعات کې موږ ولامبل او ابي سلیم سره راشي روان تر اتو سو 9 بجې دا ما خام باغونه ویلو چې موږ راورسېدو چې دا ټایم شپږنی بجې راسي چې موږ راورسېدو سره مولانا عبدالرحمن صاحب موږ ته گیټ کې ناسو مولانا عبدالرحمن صاحب چې زموږ جمعه خو ته لیدلو هغه مولانا عبدالرحمن صاحب کسانو شاته سره غیر امن دکړه بس موږ بسترې واسه موږ اوچت کړو کشانی او په ټول روان کې موږ راشي اجي صاحب کمرې ته بوتلو اجي صاحب کمره کې مشتاق صاحب ناستو نظر الرحمن صاحب ناستو مولانا احسان صاحب ناستو ټول چې کوم بزرګانو کیم دي ټول ناسو هغه موږ سره ټول مصافحه وکړه او ټول خپل کړو او هغه نه پس بیا هغه موږ له روټه کې هغه چاولې بخ کړې او چرګو وخا بس یو بزرګ وراته یو نړۍ موږ له خلکو کې راکوله هر یو بزرګ وراته ټول بزرګان راتلو هر یو زموږ هر یو کس به یو نړۍ خلکو کې ورکوله چې ټول موږ له نړۍ خلکو راځي هغه نه پس موږ روټه خوړه روټه خورل نه پس بیا اجي سے ترغیب چلو خبره وکړه بیا دوا وکړه اندان موږ نه کسان خو لیدل او علاوه د نه کسان موږ خو به چاته نه ویلې صرف موږ ته پتا و نه کسان بس تک موږ ته پتا و نوري چاته نه پتا چې موږ اجي سے دوا ما وکړو اجي سے به تاسو سره امانت پروت شي دا موږ لراګوي بس موږ اړین کې نه څه دا یو کجور اډو کې او کجور اډو کې داسې بالکل نری بالکل باریکو او دا سره شي دا سرونه شي دا بالکل خلک کلم شي داسې سرونه امون نه یې موږ بونه مشرانو هغه موږ نه ورکو السلام مشرانو هغه په کې راخونم ماچي او ټول ډیر زیات زخمیانو هغه یې چې ته دا موږ نه درکو بس دې پورې چې ټول بزرګان مشران چې ټول زموږ خپېونی سره په جړا شو چې دا موږ لرا کوي پس انتهایی مجبور شو چې هغه نه بس بیا حد نه کېده انا کجوره غاړو کې موږ راوباسله او هغه موږ ورکړو انا هغه یو د ټول خلک واچول او دا بیا ټول بزرګانو چې په خلو باندې وګرځول بیا هغه نه پس حدیث سره جمع کړ حدیث بیا دوا مو کړه ترغیب چلو بیا په جړا شي حدیث چې کمره کې څو کسانو ټول جړل بیا هغه نه پس بیا حدیث به چې تاسو کم نه کسان دا به تاسو تشکیل یو ځای کوئ هغه موږ تشکیل یو ځای وشو هغه موږ تشکیل 25 رحیم یار خان ته وشو رحیم یار خان کې التم زیات تر کسان چې و اشیاء وبره خلکو ټول سره دلته موږ کارو کو خو چې خبره نه اورېده انا به تاسو کې ناستو انا موږ راکاګوري شاته وي دا غینه پس په زمونږ مفتی صاحب هغه یو وړيره ولته ځای مشو انتهایی مشو د مالدارو او تکری خانو او ټول ار یو کس په دا خبره منله موږ هغه سره لړو هغه له دعوت امیر صاحب ورکو دور سره مسلسل هغه دعوت ورکو هغه خبر اورېده دا ټولو کې هغه چې موږ الته ورسېدو انو هغه په 12 ورځ باندې هغه ته الله تعالی خبر واچوله په 12 ورځ باندې هغه موږ سره تراله جمعات کې موږ سره ملاو شو هغه وی دا جمعات ما جوړ کړو خو 34 سال بعد د جمعات ترالم او ډیر زیاتې جړل وي ما ته الله تعالی معافي وکړي او کوونه کې مفتی صاحب هغه ترغیب ورکو بس چې گشت موږ وته موږ هغه سره تلو زمونږ خبره خو نور شای چا نه اوري چې هغه موږ سره مخ کې او موږ ورپسیو ټول جمعات موږ گشت وته هغه په گشت په شوګر دی او کس په بصیراله کوله چې کله زمونږ 23 ورځې مکمل شوې په 24 ورځې باندې سار باندې دا وړه چې دی رااله او زمونږ ته وی چې دا سجل چې اوس پالن به وصولي کو
الله تعالی ولا یو غټ نسبت بیا ورکړ انا هغه وصولي مونږ شروع کړه مونږ ټول جماعت وصولي له خو ترتیب دار چې دوه کسانو دی وصولي کوي اول ته ټول شیو باندې خلک زموږ خبر به اوریدنه بس وړاندې زموږ نماز کې زموږ ټول جماعت اور بسیو هغه چې بس کشیه له متونه هغه به سره راکول او بریل له متونه هغه به سره راکول 68 کسان الله تعالی څلور مشره تیار کړو 68 کسان چې څلور مشره تیار شو نو دی وړاندې وی چې 70 کسان ته دوه کسان پاتې دي او دوه کسان دا زمون شو 70 کسان الله جل جلاله رحیم یارخان دا را قبول کړو او مفتی صاحب شیو هغه شیو په واره کې خبره مبارک وکړي او وی هغه ته بیا کلمه یو ځای وای او نسبت مخکې کاپیران ورکړي چې صفه مطلب یې وګورئ چې دا انا بس هغه ته بیا کلمه وای او دعوت مواتی ورکړو بس بیا مونږه التنه 25 چې مکمل شوي ان مونږ رالو مونږ له لاور غټ بس کړو ان پاسه به سرونه ډکو لاندې خلکو نه ډکو چې څټه زمونږه ریوان ته بس راوځي دا انو ریوان کې هغه بس گیټ والے مونږ ودرولو وی تاسو ودرېږئ دلته کله نه مونږ نه کوزولو اجي سه پسې یو غنټه پسې اجي سه راوځه پسې ګل کې راوځه بار گیټ لای راوځه اجي سه وی چې کم کله کسان کوم باندې حالات تیر شوی دی غیر بارشه د ګل نه مونږ را باشو اجي سه خپل کړو او اجي سه بیا غوا وکړه دوا وکړه دینه کسانو دوا وکړه سره وساجي سه وو هغه بیا وی دا گاډي بل شرکو چې دی روان ته دنه بودی هغه گاډي مونږ روان ته دنه بوته او چې ال تعالی انو روان ته څنګه دنه لړو انو بس ټول کسان تر کوشو او حدیث وس کسان تر او کې چې سره مسافر کې وس نه کسان داس په لاین باندې کې ناستو او بس مسافر ټول سره وکړه ډېر زیات خلکو ټول خلک راغون شو بس ټول سره زموږ مسافر شو بس حدیث بیا زموږ کې څه کسان داس چې لیله وته څه کسان داس له سره له وته هغه بس الله تعالی سلام مشهد قبول کړو بس ما حدیث تمام او بیان کما چې موږ مدرسه علي حضرت با مدرسې ته وایي نو بس حدیث بیا ترغیب واپس بیا راکو او وصیت یو کو هغه نه پس بیا ما واپس خبره وانه واپس خبره کې کېناستم زمونږ کسان بس څه کسان سلام مشهد لړو چا وخت سلام مشهد لړو ته سلام مشهد کې شي او زمونږ واپس شو دا مشکل کې دا سره سره شي دا وسیله کې 38 شي غانو او بل تاسو باندې خبره چې اګي سوي چې دا دې جماعت ورسره چاله ملاو غواړي دا که بس تاسو مسافر ټول کړه دا کوي ویل او ټول مرکز والا ماذا مختصر ونه کارګزاري اجتماع او کم از کم چې تاسو ولر دا ټول خو چې کم از کم اجتماع او تیار شي کنه نیتونو کې په دا ململ کې څنګه د رائټ بینک نو د تکلیف ورکړې نه راغلي دي کنه خاص په دې نسبت باندې موږ راوستو چې دا نه حالات معنا سره له تاسو په خپل وګړو باندې ماشاءالله واوري او زموږ د دین د دغشان مجاهدونو د قربانو کنه په وخت له تاریخ دا خبره راغله پیغمبرانو ته د قربانۍ ورکړي صحابه ورکړي دي دا نه رسو خلق ورکړي مستقبلي جماعتونه د حالات ورکړي او چې څومره د دې دین په وجه باندې قربانۍ کېږي نو هغه وجه الله دې نشانه هي چې نو په دې معاشره کې په ټول دنیا کې دین هم کوي دا شان دین چې څنګه د دې زموږ راوین کې مشران دي بیا دې مهنت کوي دا شان پیغمبرانو په دې صحابه کړی دا شان هغه دین زموږ او تاسو وګورئ هغه دین زموږ او تاسو نوم قربانۍ وایي چې موږ او تاسو ان شاء الله کوي چې موږ پېښ کړو قربانو د پاره الله پاک تعالی د راوین استعمال روانه ده ان شاء الله د آینده میاشتې په 12 تاریخ باندې شروع کیږي او په 11 تاریخ باندې د هغې د تکمیل کیږي یو خدای چې د خپل ذات په لحاظ سره دې اجتماع کې شرکت وکړي او خپل یاران دوستانو ملګري خلک د دې ځان سره بوځي او په اجتماع ان شاء الله په سنا په درجه کې د خپل تشکیل فکر وکړي ډیر په مسعود شو نه شنو کې ان شاء الله تعالی په خپل ونه تاسو ټول طالبات دا گزارش ته چې تاسو خپل خو دا کتلې شي تاسو خپل والدین ورونه شو دا تیار کړئ چې الله جل جلاله په لار کې ودی لیکن تاسو مکمل ایسوي او دا غیر لپاره ترتیب جوړ کړئ چې هر یو کس لکه کور
نومولي کې خپل یا کور نه یو کس کو کم از کم دا تیار کی تاسو ټول په دې کې سوالي الله تعالی ډیر اجر درکړي تاسو وایي حاجی محمد